إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله كريم منان ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. القوي المتين القوي العزيز، رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، رب العرش المجيد، فعال لما يريد. مؤمنا ومسلمنا نورنو ایو عظیمه او قیمتي او د برکاتو ډکه میاشت چې د رمضان المبارک میاشت ده، هغه میاشت چې الله پکې ډېر برکتونه او خیرونه را لېږلي، هغه میاشت چې د هغې په وجه باندې د جنت دروازې الله کلاوي او د جهنم دروازې بندېږي. هغه میاشت چې تربیت ورکوي مسلمانانو ته، یو جسمانی او ایمانی تربیت دی د مؤمن لپاره د ټول کال د وخت او د ژوند تېرولو لپاره. هغه میاشت چې د هغې عوض او بدله ورکول او د هغې اندازه د ثواب او د اجر هغه یو رب العالمین ته پته ده، او هغې ذمواري د ورکړې اخیستې ده. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن قاتله أحد أو صابه فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. او قدسی حدیث کی اللہ ویلی دی د مؤمن د اولاد د آدم د دوی هر عمل نیک عمل د دې مگر روجا. الله فرمایي فإنه لي وأنا أجزي به، دا زما ده او د دې زه عوض او بدله ورکوم. الله فرمایي ځکه نور اعمالو باندې بندگان مخلوقاتو ته اطلاع او خبر ملاویږي، او روجه داسې یو راز دی، او روجه داسې یو عمل دی چې د بنده او د الله ترمنځ راز دی. هیڅوک د هغې نه خبرېږي مګر یو الله.
او د هغې د هر عمل اندازه د ثواب معلومه ده سوا د روژې نه چې د روژې د ثواب اندازه نه ده معلومه بلکې الله یې دومره ورکوي چې د روژهدار د سوچ او د فکر نه هم ډېر اوچتي د روژهدار تصور هم هغسې نه وي څومره عوض چې الله ورکوي دې وجې له وانا اجزي به ومعنا محدثین او علما دا کوي دا میاشت څومره برکتونو او د خیرونو والا ده مؤمنانو مسلمانانو ورونو نو کوشش دا پکار دی چې مؤمن دا میاشت مشغوله کړي په ښکلي صفاتو باندې په ښکلي اقوالو او اعمالو باندې او په ښکلي اخلاقو باندې دې وجې نه فاذا کان صوم یوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب چې کله فرمایي چې کله روژه یو کس تاسو نه فلا یرفث نو هغه د بې ګټې او بې فایدې او د شهوت خبرې نه کوي فلا یرفث کنځلې دې نه کوي فلا یرفث او لهو لعب دې نه کوي فلا یرفث خوله او ژبه دې کنټرول کې ولري ولا یسخب او چغې دې نه وهي معنا روژه مؤمن ته د اخلاقو درس ورکوي مؤمن اخلاق به همیش لپاره کوي او بالخصوص چې کله روژهداري او روژه په خولې ده او چې د روژې په وخت کې چا درته کنځلې مو وکړې او جګړه او جنګ هم در سره وکړو نو ستا جواب به څه حدیث فرمایي ستا جواب به دایي فلیقل انی صائم ورته ووایه زه روژهدار ما ته روژه اجازت ده هغه څپېړې او د سوک نه راکوي چې زه یې درکړم کومه څپېړه او سوک چې تا ما ته په دې روژه کې راکړو زما د جواب ستا د څپېړې او د سوک او د بدو الفاظو چې ما ته دې وکړو او زه دې ورباندې مخاطب کړم زما جواب دا دی انی صائم زه روژهدار یم روژهدار د جنګ جواب په جنګ نه ورکوي روژهدار جواب د بدو په بدو باندې نه ورکوي روژهدار د ژبې او د خولې نه نازیبا الفاظ نه وځي روژهدار د لاس او د بدن نه نازیبا حرکت او دارنګه عمل نه صادریږي لا اله الا الله څومره بهترین کورس د ښکلو اخلاقو زده کولو دی رمضان څومره بهترین او خصوصا چې کله الله نبی فرمایي وصفدت الشیاطین او شیطانان هم تړلی شوي دي اسباب د نزاع او د جګړې چې ته موجودې نو هغه ته تا ته نفس اماره بالسوء امر کوي وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحیم روژهدار مؤمنه بدل شه اخلاق بدل کا کردار گفتار رفتار بدل کا روژهدار چې د 10 کیلومترو کې لري نه پته لګي چې دا انسان کوم روان دی دا روژهدار دی د دا حرکت وی چې روژهدار دی د دا مزل وی چې روژهدار دی د حاضری 5 وخته منځونو ته وی چې روژهدار دی د قرآن سره تعلق وی چې روژهدار دی د دا نرم الفاظ خوږی خبرې دا وی چې دا روژهدار دی اگر روژه الله نه خوښیږي چې من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه چې انسان دروغ پکې نه پرېږدي یو انسان د دروغ عمل پکې نه پرېږدي یو روژهدار دغرنګه لهو لعب پکې نه پرېږدي یو روژهدار عبثیاتو نه اجتناب او پرهیز نه کوي نو الله د ده خوراک او څښاک پرېښودلو ته محتاج نه دی چې دا خوراک پرېږدي او څښاک الله ما او تا ته سزا راکول نه غواړي الله ما او تا ته د خیر اراده کړې او د خیر ورکولو دې وجې نه د روژې د میاشتې نه به موږ اخلاق زده کوو که نارینه او که زنانه که نوجوانې او که بوډای او که کور کې دننه او که کور نه بهر او که په دفتر اوزو د بټۍ کې دننه او که بهر که د کشر سره دی او که د مشر سره دی لا اله الا الله روژه موږ ته یو بل تربیت هم راکوي چې هغه انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې خرج کول مؤمنانو مسلمانانو او د الله نبی کان اشد او اسرع د الله نبی د تیزی سیلی نه هم په روژه کې ډېر انفاق ولو روژهدار به انفاق فی سبیل الله کوي د خپل وس مطابق دا نه ده چې 50 او 100 کسانو ته ورکا یو کس ته دې ورکړه دا انفاق دی دوه ته دې ورکړه دا انفاق دی 10 لوټ دې ورکړه دا انفاق دی د زرو لوټ دې ورکړه دا انفاق دی یو کور ته دې ترکاري ولېږله دا انفاق دی الله نبی فرمایي من فطر صائما چا چې یو روژهدار باندې روژه ماته کړه د خوراک او د څښاک په ورکولو سره ستا په کجوره باندې ستا په شربت باندې ستا په خوراک باندې یو روژهدار روژه ماته کړه الله نبی فرمایي چې ستا دومره اجر کېږي د دې ورکولو لکه څومره اجر چې د دې روژهدار د روژې نیولو سره کېږي الله اکبر څومره بهترین تربیت دی دا میاشت د ایمان د ټریننګ لپاره د ایمان د تدریب لپاره میاشت ده او ایمانی تدریبات او ټریننګ په دې میاشت کې مؤمن ته ملاویږي چې مؤمن به کنټرول لري او څنګه چې یو میاشت کې کوم څه زده کړو هغه به په ټول کال کې کوشش دا کوي چې په خپل عمل کې راولي دې وجې نه مؤمنانو مسلمانانو ورو د روژې د نورو نیکو اعمالونه او د آدابونه او د خلق ښکلي تربیت نه چې موږ ته یې راکوي هغه څه ده هغه بر الوالدین همیش لپاره د والدینو سره احسان او ښېګڼه کوه او وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. روجي بل تربیت دار مؤمنان و مسلمانانو چې د والدینو سره احسان کول، د هغوی خدمت کول او د هغوی سره په ښکلي انداز سره کلام او مخاطبه کول او نرم الفاظ د هغوی په وړاندې استعمالول، په هغوی باندې اواز نه اوچتول، هغوی ته نازیبا الفاظ نه استعمالول، د هغوی خبره د انډیا پاکستان د افغانستان پاکستان میش د وجې نه ځمکې ته نه غورځول، د هغوی خبره د فساد بوکو د وجې نه ځمکې ته نه غورځول، د هغوی باندې انفاق او دارنګه هغوی باندې خرج کول. څومره خوش نصیبه انسان چې لا مور دی ژوندی، څومره خوش نصیبه انسان دی چې پلار ژوندی دی، څومره خوش نصیبه څومره بهترینه لاسونه او مټې دي چې پلار او مور په دې باندې راوچتولی شي. څومره عظیم انسان یې، څومره الله د خیر اراده درته کړې. ای نافرمانه د والدینو بیدار شه، بې به اوبه د ورخه تېري، بې به وې ای ارمان پلار او مور چې ژوندی وي، ای ارمان پلاره چې ژوندی وي، ما به دا کړي او ما به دا کړي. دې وجې نه د رمضان د میاشتې د تربیت نه یوه لویه تربیت نامه هغه دا ده چې حسن اخلاق کوه د والدینو سره او خدمت د هغوی کوه، مال ورباندې لګوه. انت ومالک لابیک، ته ستا مال ټول د پلار وان ليس للانسان الا ما سعى. الله فرمایي انسان لپاره هغه څه ملاویږي چې دی سعی کړي، او بچی چې دی د والدینو سعی ده، د والدینو سعی ده. دارنګه د رمضان د تربیت نامونه مؤمنانو مسلمانانو ورونو بله دا ده چې صلة الرحم خپلوانو سره خپلولي پالل او د هغوی پوښتنه کول، د هغوی مړي ژوندي ته حاضري کول، د هغوی په خوشحالۍ باندې خوشحالي ښکاره کول، د هغوی غمرازۍ باندې غم باندې هغوی سره غم اظهار او تسلي ورکول. صلة الرحم د دې په وجه د الله عمر کې برکت شي، د دې په وجه د الله مال کاروبار کې روزي کې الله پر اخره راوړي د صلة الرحم په وجه باندې. او په دې عنوان مه کوه چې هغه کوي نو زه به یې کوم، نه، دا فطرت خو حیوانیت کې دی، دا فطرت او دا خوی خو حیوانیت کې دی چې یو حیوان یو سره ښه کوي نو بل یې ورسره کوي. نه، انسانیت او د ایمان فطرت بچي هغه دایي چې اگر که هغه نه کوي نو ته به یې ورسره کوې. هغه د مړي ته رانغلو ته ورشه خیر دی، هغه د ښادۍ ته رانغلو ته ورشه، هغه خراب ارادې لري ته ښې ارادې وکړه، هغه مدد نه کوي د غم په وخت کې در سره ته یې ورسره وکړه او عوض مه کوه، بلکې د الله د ورکړې امید لره او یاد ساته چې د الله ورکړه لږه نه ده، د الله لږه ورکړه ادنا او معمولي ورکړه د الله د دنیا د ټولو ملوکو او بادشاهانو او اصحاب اقتدار نه د الله لږه ورکړه دا عظیمه ده. د رمضان د آدابونه مؤمنانو مسلمانانو ورونو بل ادب دا دی چې التزام د مسجد او د قرآن جماعت سره تعلق همیشه لپاره ساته، او بالخصوص رمضان میاشت کې ځکه جماعت د خیر او د برکتونو ځای دی. فی بیوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. جماعت تر تازه او آباد ساته، د جماعت د برکاتو نه ځان برخوردار کا همیشه لپاره خصوصا د رمضان میاشت کې. او خیال مؤمن چې هغه چې ډېر ضرورت اقصا ضرورت پېښ نشي، هغه د بازارونو طرف ته نه ځي، هغه د مارکیټونو بازارونو طرف ته چې ډېر ضرورت پېښ نشي نه ځي، ځکه هلته حفاظت د روژې ډېر ګران دی، هلته حفاظت د نظر ډېر ګران دی، هلته حفاظت د ژبې ډېر ګران دی، هلته حفاظت د ایماندارۍ ډېر ګران دی، ځکه شر البقاع هغه بازارونه دي او خیر البقاع شر البقاع بدترین ځایونه د ځمکې په سر بازارونه او بهترین ځایونه جماعتونه. رمضان کې قرآن جماعت سره تعلق ساته، او دارنګه رمضان کې نورم بهترین ښکلي تربیت نامې دي. ما د ګوتو په شمار یو څو ذکر کړي، الله زموږ عمل کې راولي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.